ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړه چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړه چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړه تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتی تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتی د دولت نه کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فناشي اے رحمانا دا د ګل غوندې مخونه به فناشي اے رحمانا چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو ټول په مینې محبت په شوق سره یو ځل درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما د اسلام خوږو مسلمانانو سامعين حضراتو د رمضان المبارک اخرنۍ جمعه ده چې الله رب العزت په موږ او تاسو باندې یو ډېره قیمتي او بهترین او غوره میاشت راوستې وه. نن هغه میاشت په اخري لمحاتو کې دا ختمېدو والا ده. او خياري زنانا او خيار نارینا هغه چې په دې میاشت کې نیک اعمال کړي وي په دې میاشت کې د قرآن مجید ختمونه کړي وي د ګناهونو نه ځان ساتلی وي او په دې میاشت کې هغه وخت قیمتي کړي چې الله رب العزت د دې میاشتې ډېر غورواله او الله رب العزت د دې میاشتې ډېر بهترواله او نبی له صلوات و سلام په احادیثو کې د دې میاشت متعلق ډېر فضایل بیان کړي دي. او بیا په دې میاشت کې د ليلة القدر د شپې یو بیل مقام بیان شوی دی. بیا د تراو په یو سجده باندې داغي فضائل بیان شو. دغه شان معتکفین چې کوم اعتکاف ته نارینه ناستی زنانه په کورونو کې ناستی دي دې د پاره هم فضائل بیان شو چې الله جل جلاله په دې یو اعتکاف باندې د خپل بنده ته د دوه عمرو د دوه حجونو
برابر الله پاک ثواب ورکي. چې کله انسان ته الله رب العزت د رحم او د کرم په نظر سره وګوري نو الله پاک د اعتکاف توفیق ورکي. نن معاشره کې نارینو او زنانو کې دغه یو مرض زیات دی چې هغه د وخت قدر نه کوي او وخت ضایع کوي. حالانکه د دې وخت مثال د یو واورې پشان ور کوي چې دا واوره په یو ځمکه باندې همداسې پرته ده لیکن د دې نه څوک فایده نه اوچتوي. دا واوره ویلې کېږي که چا په اوبو او شربت کې واچوله خو دا واوره به قیمتي شي، لیکن کسو کې استعمال کې نه راولي بیا هم دا واوره ویلې کېږي. کسوک دا وخت قیمتي کوي او کسو کې ضایع کوي خدایات ساتي. کچا قیمتي کو خود دې وخت به د قیامت په ورځ هر انسان ډیر ارمانو کی دوباره د دنیا ته دراتلو خواهش وکي، لیکن هر سړی ته پته ده، هر زنانه ته پته ده چې دوباره د دنیا ته راتلل نشته، دوباره زندگی به نه ملاويږي. نو نن الله مقرر کړی دا چې موږ او تاسو په دې رمضان کې خپل رب راضي کو، د الله سره صلح وکړو. اوسم یو څو ورځې شپې پاتې دي که موږ او تاسو نه په نیکو اعمالو کې کمی شوی نو دغه اخیری ورځ او شپو کې چې کم دی موږ او تاسو ورځ او شپه په ځان باندې یو کو او تیارې وکړو. لکه څنګه د سکول سټوډنټ د مدرسې طالب ډیر وخت ضایع کړي خو چې کله د امتحاناتو ورځ شپې را نږدې شي نو دا بیا ورځ او شپه په ځان باندې یو کې د هر کتاب مطالعه او تکرار شروع کی هغه کمی کوتاهی په دې یو څو ورځو شپو کې چې کم دی ختم کی. نو که پورا رمضان منګ او تاسو نه څومره اعمالو کې د الله په عبادت کې کمی کوتاهی شوه دی نو په دې یو څو ورځو شپو کې هغه کمی منګ او تاسو پورا کولې شو. ولی چې د اختر په ورځ باندې نتیجه نه وته والا دا چا وګټلا چا وبلا چا خپل رب راضي کو چا ناراض کو. زما محترمو پر رمضان المبارک په میاش کې الله نفل په فرض باندې بدل کړه، ستا یو فرض په او یو فرض باندې بدل کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې رمضان المبارک په هر ورځ کې د پښمنی پټیم کې دعاګانې قبلای، د روزماتي پټیم کې دعاګانې قبلای. بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ته روزماتي په وخت کې رمضان المبارک په میاش کې د روزماتي په وخت کې روزانه الله رب العزت لس لک داسې جهنميان د جهنم نه آزادۍ چې هغه د جهنم مستحق وي او زما محترم جنت ته داخلي. بیا چې کله د رمضان اخیری ورځ وي نو په دې اخیری ورځ باندې دومره خلق الله د جهنم نه آزاد کی چې څومره د اول ورځ نه د رمضان اخیری ورځ پورې آزاد کړي. دومره مسلمانان، دومره خلق، دومره جهنميان الله د جهنم نه آزادۍ او زما محترم جنت ته داخلي. لیکن چې کله د ليله القدر شپوي نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د فرشتو سره راځي، د فرشتو د یو ټولګي سره او دوی سره یو شنه جنډي چې دغه شنه جنډا د خانه کعبه په چت باندې خخه کی او دا غي نه بعد د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سل وزری دي چې په دې کې دو وزری جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کولاوي کی نو مشرق نه تر مغرب پورې دا ټوله خلا به زمای عزتمندو پټه کی او فرشتو تبا ترغیب ورکی چې نن د ليله القدر شپه ده او پنن شپه کې کم نارینا کم زنانا عبادت د پاره ولاړی ناسوي دعا کوي. تاسو زئی داغي په دعاګانو باندې امين وای، داغي سره مصافحه کوي.
دا څومره لوی خبره ده. دا ترغیب حضرت جبرائیل علیه السلام ټولو فرشتو ته دا ترغیب ورکړي. نو ستا په دعاګانو باندې فرشتي امین وای، نو دې دعاګانو په قبلېدو کې هیڅ شک نشته زمارون. بیا بعد کې هر انسان یو لمنډه کې بل لمنډه کې ما ته دعا وکا، ما ته دعا کوا، زما پریشانی دي، زما ټینشنونه دي، ما ته لږه بیماری را پیښ شوې ده، دا مشکل دی، دا مسله ده. اوس د رمضان میاشت الله راوستې ده او واضح اعلان کیږي د پښمنی په وخت کې الله دی پیلنی اسمان ته د خپل شان مطابق الله پاک راغلی आवाज کوي، څوک حاجتمند شتا، څوک ضرورتمند شتا، څوک بخنه غوښتون کې شتا. خو زما محترم یو انسان ټول زندگی په غفلت سره په عبس او عبسیاتو باندې تیرولو سره مختشوي، نو هغه د رمضان المبارک د میاشت هم هغه اکثریت په فضولیاتو باندې عبسیاتو کې هغه تیر کړه. هغه دعاګانې اون غختلې، هغه چرته د قران تلاوت اونکو. نو چې کله دا وړو کې اختر رشي، جبرائیل علیه السلام ټولو فرشتو ته आवाज کوي چې واپسی کوي، کوچ کوي زئی. نو د فرشتو دا ټولګي د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي چې اے جبرائیل، الله رب العزت د احمد صلی الله علیه وسلم دعاګانې قبول کی که قبول نکړي، داغه حاجتونو ضرورتونو کې الله رب العزت د احمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو سره سم معاملې فرمایل. په دې باندې جبرائیل علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت په دې شپه کې خصوصي توجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته فرمایلا، او د سلورو کسانو نه علاوه د ټولو بخنه وکړه، د ټولو دعاګانې قبول کړي. چې هغه کې نبی علیہ السلام فرمایي یو هغه کس چې هغه عادتي شرابي وي، دویم د مور او پلار نه فرمانه، دریم کې نه ساتون کې، سلورم رشتہ ختمون کې، تعلق په وړه وړه خبره باندې. زما عزتمندو تاسو وګورئ په معاشره کې خلق په وړه وړه خبره باندې رشتہ ختمي، حالانکه دا رشتہ و د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې به جګړه کوي. رشتہ روزه به جګړه کوي، قران به جګړه کوي، د چا سره به جګړه کوي؟ د الله سره به جګړه کوي. اوس د الله سره څوک جګړه کولای شي؟ لیکن دا دومره قیمتي شیزونه دي چې هغه کې یو رشتہ داری هم ده. دې انسان په دې رمضان کې بخنه نه ده شوی، د دې دعاګانې نه دي قبول شوی چې هغه په دې رمضان کې کینه ساتلې ده. رور د رور سره، خور د خور سره، د یو بل سره زما عزتمندو په وړه وړه خبره باندې دي خلکو رشتي ختمي کړي. بیا الله رب العزت فرشتو ته اعلان کوي چې دا هغه مزدور سم مزدوري ده چې هغه خپل دیاری، خپل کار، خپل ډیپټي سر ته ورسي. فرشتي الله تعالی کوي چې الله چې هغه ته خپل مزدوري پوره ورکړي شي. زما محترمو، اوس یو انسان وخت ضایع کړی دی، رمضان المبارک په دې میاشت کې غفلت کړی دی، د دې انسان بسا انجامي صح شروي. نو الله خو ارحم الراحمین ذات، الله ډیر قدردان الله دی، ډیر مهربان الله دی. په خپل بندگانو باندې کله د جمعې ورځ راولي چې پاغي سره د خپل بندگانو ګناهونه معاف کی، بخنه وکي. کله دا ليله القدر شپه پیراولي، د رمضان مبارک میاشت کله وړو کې اختر، کله غټ اختر، کله د شعبان روزي، کله د شوال روزه. دا په الله پاک ام د دې د پاره چې الله د خپل بندگانو بخنه وکي، مغفرت وکي، دا غي ګناهونه په نیکو سره بدل کی. نن من زیات تر غفلت کو او زمنګ نه مرګ هیر دی، زمنګ نه د قبر زندگی هیر ده، زمنګ نه د قیامت ورځ هیر ده، زمنګ نه د الله مخ ته ودریدل هیر دی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه لګې د کور جوړی، کور خسته کوي، غټي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شا طرف نه راغې،
په دې اوږې ورته لاس کېښوستو ورته وایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې زندگی کوا لکه څنګه یو لاروی څنګه یو مسافر زندگی او ژوند کوي په دنیا کې یعنی ته خو په دې کور لګیای تاسو به خلک کتلی که نه د کور دیوالونو ته لګي کپړې نیولي دي نه پته ده په دې زړه کې چې کوم دی د دنیا مینه پرته ده د کور معمولی پلسترې خراب شوی نه رنګ یې زیړي زړه یې خوړلی کېږي چې دا ځای ولې خراب شو لیکن د الله دین د ده په دې 15 شپږ فوټه بدن کې نشته د ده د لوریانو د ده د بچو د ده د انګیندو په زندګۍ کې نشته په دې کور کې منځونه قضا کېږي په هغې باندې د چا هېڅ پروا نه نو دا څه شی دی دا د دنیا سره محبت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ته څه فرمایي چې عبدالله ته چې کله په خپلې زندګۍ کې سحر کې نو ماښام ته انتظار مه کوه چې ته به ماښامه پورې پاتې شي که به پاتې نه شي چې تا باندې په خپلې زندګۍ کې شپه شوله ماښام شو ته سهاره پورې دا امید مه ساته چې ته به ژوندی پاتې شي داسې ده که نه ده ماښام ته رسیدل ډېر مشکل کار دی تاسو خپله پوهیږئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به کله حاجت پوره کو خپل حاجت او دس به مات کو د هغې نه بعد اوبه به وي لیکن محمد رسول الله به اول تیمم وکړو یو صحابي عرض کوي یا رسول الله اوبه خو شته که نه خو معمولی شان څه فاصله کې به اوبه وي اوبه خو شته تاسو تیمم د څه دپاره وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې هغه اوبو پورې به زه ژوندی ورسم که به ونه رسم د هغې نه مخکې به ما ته مرګ راشي چې ما ته مرګ راځي د دنیا نه پاکۍ حالتو کې لاړ شي دومره زما محترمو د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي موږ پیدا د مرګ دپاره یي موږ له مرګ را روان دی موږ پیدا کړي الله د مرګ دپاره یي اوس د دې مرګ دپاره موږ هیڅ تیاری نه دی کړی وایي ځان په مړو کې حساب کا ځان په مړو کې حساب کا نن دی که سبا دی زما عزتمندو زما استاد دا لاش دا به همدغه شان په جنازګاه کې پروت وي او خلک به په موږ او تاسو باندې څلور تکبیرونه به وایي د هغې نه بعد به بیا زما استاده لاش به اوچتوي او دا به هدیرې ته وړي ځان په مړو کې حساب کا وی ځان لا په ژوندانه باندې کفن واخلا په الله یقینو کې مرو په الله قسم اوس یو انسان مري هغې ته پته ده چې زما د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي نو زما محترمو بیا تیاری پکار دی که نه دی پکار بیا د تیاری سره د دنیا نه تلل پکار دی که نه چې دا هم پته ده چې دوباره دی دنیا ته راتلل ناممکن دی نشته نو په دې رمضان کې دا یو څو ورځې شپې پاتې دي چې هغه غفلت هغه کمی چې موږ او تاسو نه شوی دی زما محترمو دغه کمی پوره کېدی شي دغه غفلت ختمېدی شي چې په دې رمضان په دې یو څو اخري ورځو شپو کې انسان الله ته په کریکو کریکو وجاړي وایي چې چا رشته ختمه کړي یا کینه ساتي یا د مور او پلار نافرماني یا عادتي شرابي نو هغه که په کریکو نه کنه که هر څومره الله ته وجاړي که هر څومره اعمالو کې د الله اعلان دا دی چې د ده بخښنه به نه کوم بس د ده مغفرت به نه کوم نو الله رب العزت یو بهترینه موقع په موږ او تاسو باندې راوستې ده دا بار بار نصیحت کول هم د دې دپاره چې زما محترمو مسلمانان کم غفلت په خوب باندې اودی چې را بیدار شي کم الله چې په فلسطین کې د فلسطینیانو دا حشر جوړ کو هغه الله هغه طاقت سره موجود دی والله چې په پاکستان کې ستام دغه انجام جوړ کی دا بنوي د الله د پکړ هی زما عزتمند وخت معلوم نه دی موږ څومره کبیره کبیره ګناهونو کې مبتلا یو څومره د الله نافرمانی نه څومره کمی کوتاهی داسې بدبخت بوي چې په دې رمضان کې هغه خپل سترګې د استعمال هغه صحیح کړي نه د غوګونو اوریدل هغه صحیح کړي نه سوچ فکر هغه په دې رمضان کې موبایل غلط استعمال کړي هغه په دې رمضان کې خپل آرام توپ کوي بازارونو کې چوک روزه په خوله باندې نامحرم زنانو ته ګوري او تاسو ته پته ده څوک چې د نظر حفاظت نه کوي بد نظری زیاته کوي
نه محرم زنانو ته ګوري. وای د دې د ټول نه خطرناک انجام زما عزتمندو دا دی چې دا به د دنیا نه بی ایمان زی. آخري وخت کې به د انسان نه ایمان سلف کی چې څوک د نظر حفاظت نه. مسلمان د مسلمان د پاره الله قرآن نازل کړی دی. به د دې مسلمان د پاره په قرآن کې ټول اصول بیان شوي چې ته به داسې ژوندګي تیرې. روزه در باندې رااله، روزه بنیسي، زکات در باندې فرض شو، زکات به ورکې، حج در باندې واجب شو، فرض شو، حج بکې. نامحرمه زنانه دې مخې تراله سترګې بخته کې، زنا ته به نه نږدې کېږي، د یتیم په مال به خېټه نه اچې، د خویندو حقونه به ورکې، ناپ تول کې به کمې نه کې. دا ټول خبرې، دا ټول اصول په قرآن کې الله پاک بیان کړي. نو دا قرآن الله د خپل بندگانو د مسلمانانو لپاره را لېږلی چې کم غیر دي کفار دي اخواسم قرآن او الله نه مني. مونږ خو مسلمانان یې کړ، مونږ پې ولې عمل نه کوو؟ او دو اعزازونه الله پاک څه فرمایي چې څوک محمد رسول الله حدیثو کې فرمایي څوک د نظر استعمال صحیح کی، هغه د نظر استعمال صحیح کوي، وی الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ټولو نه لومبې دی انسان ته خپل دیدار ورکړي چې خپل سترګې صحیح استعمالوي. نامحرمه زنانو نه سترګې ښکته کوي. دا سترګې د نامحرمه زنانو نه په موبایل کې هم او د موبایل نه بهر هم. نو ځان له دا چوک او بازارونو کې چې کومې ښځې ګرځي که نه ځان له دا نامحرمه نه دي. ښه د ماما لور نامحرمه ده، د ترور لور نامحرمه ده، د تره لور نامحرمه ده، مامي نامحرمه ده، چاچي نامحرمه ده، ټول دینه به خپلې سترګې ښکته کې. په دین اسلام باندې چلېدل داسې آسان کار. او یو اعزاز یې ورله دا بیان کړی چې څوک سترګې صحیح استعمالوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به ډېرې سترګې جاړي، او دا چې څوک سترګې صحیح استعمالوي دغه سترګې به د جړا نه محفوظ وي، دغه سترګې به د جړا نه محفوظ وي. نو موږ او تاسو به آزاده زندگی نه تیرو، آزاد ژوند به نه کوو. موږ او تاسو به د دینداري خبرې نه ځان خبرو. ته به خبر هم نه یو په سود کې به اخته یې، ته به خبر هم نه په حرامو کې به اخته یې. داسې ده که نه؟ ته به خبر هم نه ظلم بدر نه کېږي. نو دې سره سره علم ډېر ضروري دی چې انسان دا خپله زندگی تیروي چې څه ناڅه د سره علم وي. د مونځ د ادایګۍ نه، د مونځ د الفاظو نه دا خبرې، کاروبار کوي د کاروبار مسائل درته معلوم وي. هر سړی به کاروبار کوي لیکن د کاروبار د اصولو نه به دا خبر نه وي، بس دکان به کولاو کړی. موږ مسلمانانی زما محترمو دین ډیر بهترین دین دی. دین کې ډېرې زیاتې خوږې او زما عزتمندو ډېرې قیمتي خبرې دي، خو چې کله دغه خبرې موږ او تاسو په ځان کې راوستئ والله العظیم موږ او تاسو به هم قیمتي کړي. د هر چا خدمت کول، د مور او پلار خدمت کول، د مسجد د امام خدمت کول، د گاونډیانو خدمت کول، د فقیرانو یتیمانانو کونډو رنډو خدمت کول. په خدمت سره الله راضي کیږي، الله ملاوي. په دې خدمت سره د یو انسان محبت د بل انسان په زړه کې پیدا کیږي. نن موږ دومره ناراسته شوي که پلار ناست وي او د درې زامنې ناستي او پلار یو زوی ته وایي بچیا ورشه لږې اوبه راوال، نو هغه ناراسته به نه پاسي. پلار به ورته ویلي اوبه راوال، دا به دې بل ورور ته وایي ورشه اوبه وله راواله وایي. هغه بل ورور هم ناراست دی، ورته وایي پلاره دا خبره نه مني، خپله پاسه ځان له خپله اوبه راواله. د مور او پلار خدمت دا به تا جنت ته رسوي. د مور او پلار خدمت دا به تا با کماله کی. د علماو خدمت، د کونډو رنډو یتیمانانو خدمت، د خپل وس مطابق په یتیمانانو کونډو رنډو غریبانانو باندې خرج کول. یو ماشومه مور ته جاړي اختر راغی زما خو کپړې او پیزار نشته، مور ورته وایي خیر دی بچیا څوک به راله سرسایه راوړي، څوک به چې کم دی الله یو طرف نه به الله بندوبست برابر کړي. دلته مسلمانان څوک سرسایه ورکوي نه، نو ځانونه یې پیشپیلي کړي، زکات نه ورکوي، حج پې فرض شي حج نه کوي. تاسو څه وایئ؟ دی به الله ته نه مخامخ کي. الله به احادیثو کې زما عزتمندو محمد رسول الله فرمایي چې ستاسو روجي
زمکی او اسمانونو په منځ کې چې کم دی دا ځوړندې باندې تر هغه پورې چې تر څو تاسو سرسایه نه ادا کړي چې کله تاسو سرسایه ادا کړه د هغې نه بعد بس تاسو دا روجې د قبولیت درجې ته الله پاک ورسي موږ روجې نیولې دي که نه بس خوشحاله یي موږ خو روجې نیولې دي چې کله ابوبکر صدیق وفات شو عمر رضی الله عنه ته چا ویلې چې دلته یو نابینه زنانه ده په سترګو باندې ړنده ده بوډۍ ده ابوبکر صدیق به د دې زنانه د دې بوډۍ د دې نابینا زنانه خدمت به کولو اوس ابوبکر صدیق وفات شو ته زه د هغې خدمت کوه او ابوبکر صدیق به هغه زنانه ته کجورې وړي دغه کجورې به یې پې خوړلې زما محترمو عمر رضی الله عنه هغه بوډۍ هغه نابینا زنانه خبره نه چې زه ابوبکر صدیق یم او که عمر یم بس هغوی زه به خدمت کوم الله خو مې ویني که نه اوس دې کې یو څومره یو جوړه خبره پرته ده انسان سوچو کی مونږ خو یو عمل بل ته ښودلی نه که نه لم ټق شوي او هغه نابینا زنانه دا ورته نه وایي چې زه عمر یم خدمت شروع کوي چې هغه دا بوډۍ به دا سوچ کوي چې دا ابوبکر صدیق زما خدمت کوي ٹھیک ده عمر رضی الله عنه کجوري راوړي او هغه بوډۍ ته پیش کړي هغه بوډۍ چې کله کجوري دانه خولې ته کړه نو څه وایي وای ابوبکر صدیق چرته دی بوډۍ څه وایي وای ابوبکر صدیق چرته دی عمر رضی الله عنه ورته عرض کوي فرمایي چې تا ته څنګه پته ولګېده چې زه ابوبکر صدیق نه یم ته خو په سترګو ړنده یې که نه تا ته څنګه پته ولګېده وای کله چې ابوبکر صدیق به ما ته کجورې راکولې اډوکې به تېنه لرې کو به کجوره ماله راکړه تا سره د اډوکو راله راکړي ما ته پته دا ولګېده چې ته ابوبکر صدیق نه یې ته بل څوک یې خدمت کول پکار دی دی ابوبکر صدیق به دې زنانه ته په خوله کې زما عزتمندو نوڼۍ به یې وته پسته کړله او بیا به دې زنانه ته په خوله کې ورکړه دې بوډۍ ته د پردو زنانو د پردو بوډۍ د یو تورسرې هغې داسې خدمت کړی زموږ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین موږ د خپل مور و پلار الله دې زموږ مور و پلار کټ ته نه غورځوي او بیا په کټ کې زما مور و پلار فارغېږي بیا به دې پته ولګي پښتونه چې تی خدمت کې که نه کې ته خو پلار دې په صحت روغ دی په خپو روغ دی په سترګو روغ دی خپل قضای حاجت خپل ځای ته رسولی شي دا چې درته په کټ کې فارغېدی بیا به دې پته لګېده زما محترمو بیا دغه خلکو د خپل رب سره داسې مضبوط تعلق او صلح او خپل رب یې داسې راضي کړی چې الله رب العزت هواګانې د هغې تابع کړې وي د ځنګل ځناور یې تابع کړي وو اورونه به یې ورله تابع کړي وو زما عزتمندو الله رب العزت داسې باچاحت هغه خلکو ته ورکړی نن موږ غواړو څه کېږي څه په کور کې بچې به راپاسي او پلار ته به نیغ نیغ کېږي ښځه به د خاوند زما عزتمندو نافرماني کوي لور به د مور نافرماني کوي یو شپونکې ګډې بیزې سره او زما عزتمندو په دې کې یو شرمخ راغی او د دې شپونکي یوه ګډه ماته کړه چې کله یې ګډه ماته کړه زما عزتمندو دا شپونکی کېناستو په چغو چغو په ژړا شو او دا سکرکې شروع کړې چا ورته وویلې په دې دومره د ګډو په دې غټه رمه کې د دې یو ګډې څه پته لګي که شرمخ ماته کړه دا کم قیامت دې جوړ کړی تاسو ګورئ که نه دا ګډو بیزو والا رواني څومره ګډې بیزي ورسره په هغې کې که یو ګډه یو چیلې یو سیټ ته شي هېڅ مسله نه کوي خو لیکن د هغې یو راز دی او زه په څه باندې جاړم وایي ته په څه جاړې وایي کله چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ژوندی و دغه شرمخان او زما د دې ګډو بیزو سره به یو ځای سرېدل هغه شرمخانو زما ګډو بیزو ته هېڅ نه شو ویل چې کله څوک ژوندی و عمر رضی الله عنه ژوندی و وایي پته دا ولګېده چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه وفات شوی دی ولې یو شرمخ دا جرت وکړو زما ګډه یې ماته کړه هغه هم انسانانو ښه د هغې هم دغه شان دوه سترګې وي همدغه شان دوه غوږونه او زما زمونږ او ستاسو غونته ګیلاسونه او خپې وي خو د الله احکامات او د محمد رسول الله مبارکې طریقې هغې خپلو زندګیانو کې راوستې د هغې په زړونو کې د دین مینه وه او زمونږ په زړونو کې د دنیا مینه ده دغه الله نه یره به هم په زړه کې دومره وه
دا حذیفه رضی الله عنه نوم چې کم تاسو اوري کنه نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غټ پیرس یو غټ پرچه ور کړی و چې پاغي کې د منافقانو نمونه لیکل شي او د منافقینو چې دا د پلانکې منافق دی ها په خله یو پزړه بلا دا منافق دی په ظاهر ځان مسلمان خې منس کې منافق دی. امیر المؤمنین د عمر رضی الله عنه وانت کې هستی براتلا او د حذیفه ته به سویلی وې دا نه تپوس نکوم چې څوک منافق دي وې سره درنه دا تپوس کوم چې د امیر المؤمنین د عمر نوم پکې شته کنيشته په منافقانو کې پزان باندې زما عزتمندو منافقت دومره یرا دومره زما عزتمندو د الله سره تعلق د غرونو برابر اعمال او بیا هم پزان باندې داسې یریدو چې زه چرته منافق خو نه یم. د غر د لمن نه د یو غار نه اور راووتو د اور یو شغله او په دې مسلمانانو باندې را روانه ده. عمر رضی الله عنه आवाज کوي تمیم داری رضی الله عنه تا چې لاړ شه او د اور دا شغله واپس کا. اوس یو طرف نه په خپل سترګو باندې ګوري چې مرګ دی هر طرف ته اور لګېدلې دی هر سړی ترې ځان سیټ ته کوي 1122 ته وی کالو کا فلانکی ته کالو کا غی ته کالو کا ادا سینه کوي چې یو ته ول تکال کوي ادا خپل مشر خبره مني د عمر رضی الله عنه خبره مني چې الله پاک هر ست مزا الله نه خفقم الله بما ولي خفقي زه د الله نافرمانی نه کوم مونږ دا سینه شو کوله او هغه ته پته وا زما محترمو په الله یقینو کوي 2 رکعات نفل کوي او خپل صادر را لیزان سره او هغه اور داسې شړی لکه دا غړي بيزي خلک څنګه داسې شړی کنه په دې صادر سره زما عزتمندو هغه اور ته دا چلونه کول هغه اور پر یوس باندې واپس پشا باندې لاړو او زما عزتمندو د کم غار نه چې دا اور راوته او مغه غار باندې واپس وردن نشو. دې تبا چاہت وای دې تبا بہادری وای دې ته غیرت وای. نن منګه مسلمانانی کړه منګه مسلمانانی زمنګ د الله سره څومره تعلق منګ په الله باندې یو بیماری ختمول شو یو مسله په الله حل کول شو د کوم وخت نه قرضداري دا معمولی قرض دی په الله خلاص نکو تعلق واړي وې څنګه چې بچي مور ته جاړي او د دې بچي مکمل دا یقین وي چې په جړا سره د مور نه په غختلو سره به ماته خوراک ماته پي ماته چې کم دی د کانا پینا انتظام د دې مور نه به الله پاک ماته راکي او دا بچي د مور نه غواړي او څنګه د مور نه مضبوط یقین او امید وي امدق شاندا مؤمنان بندگان به د الله نه غواړي الله ته بجاړي مضبوط امید او یقین بساتي چې الله رب العزت نه زغوالم الله به ضرور ماته ورکړه کوي الله به ضرور زما د دعا قبلای. زما محترمو پشمار یو سورز شپې پاتې دي خپل دعاګانو کې زیاتواله خپل اعمالو کې زیاتواله جړه فریاد سره الله ته چې کوم دې جلل پکار دي او اوس دا تراوی دغه ختمونه د نیک اعمال په الله باندې قبلول پکار دا اوس د قبولیت درجه ته زما استاد اعمال ورسی کړ داسې د غفلت په زندګۍ سره زندگی تیرول نه دی پکار کله نا کله انسان ام د سيزي اديره کې کینی او دی مړو باندې نظر اچي چې دا هغه خلکو زمنګ نمخ کې دنیا تراغلی او په دنیا کې زندگی وکړه او نن د په خاورو کې پراته دي چې زمنګ استاد په زړه کې د الله یری کنا د الله یری ډیر ضروری شی دی چې زمنګ په زړه کې نشته نه زمنګ د کورونو په کورونو کې زنانو په زړه کې د الله یری شته خیال لې دا زنانا د خپل خاون نافرمانی کوي پته ولګی دا د دې زنانه په زړه کې د الله یره نشته دا خاون په خپل خزي باندې ظلم کوي د خزینه د ګناه ډیماند کوي اوس دی خاون ته پته نشته چې د دې به معنا الله تپوس یو ځاشته چې الله هغه ما ویني یو ځاشته چې دا غي نه ز پټې دی نشم د ګناه عمل
ګورې دا اوس ټول رمضان ټوپۍ او پټکې او زما عزتمندو د جومات موږې به ځان نه جوړ کړی او پیش پابندۍ سره به جومات ته را روان جوماتونه یې ډک کړي خو چې کله رمضان ختم شي تاسو به دې خلکو ناکوبۍ وګورئ نه جی څنګه په رمضان کې ته د ګناه نه ځان ساتي په رمضان کې د خپل رب سره د صلح د قرآن تلاوت د 5 وخته د لمونځ اهتمام داسې غیر رمضان بم کې مسلمان نه دا خو د ټریننګ میاشت ده دا خو د تربیت میاشت ده والله چې څنګه په رمضان کې ستا دا روح خوشحاله دی غیر رمضان کې هم دقه شان ځان پابند کا لکه په رمضان کې دې ځان څنګه پابند کړی دی په رمضان کې څنګه د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي غیر رمضان کې به انشاءالله ستا روح خوشحاله یو نوجوان راغی یو بزرګ لا ویره جی د مرګ نه ډېر یریږم اوس تاسو هم د مرګ نه یریږئ موږ هم د مرګ نه یریو ولې دا ښځه به رانه پاتې شي دا بچی به رانه پاتې شي لکه هسې سړی سوچ کې کینی که نه اوهو یو ورځ وه چې هغه د عبادت شاه د مرګ ورځ وه یو ورځ وه چې هغه زما عزتمندو دې محله کې تاسو وکتل څومره خلک په هر چا باندې خپله د مرګ ورځ تېره شوه په موتا پاتې ده په محمد رسول الله د مرګ ورځ تېره شوه په ابوبکر صدیق تېره شوه په عمر تېره شوه په عثمان تېره شوه په موتا باندې را روانه ده دغه د مرګ ورځ چې زما او ستا د مرګ ورځ به د هغه ورځې دپاره تیارې ده دغه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په یو ځنګل کې شپونکې ګوري چې هغه ډېر تکلیفونو سره مشقت سره لګیا دی ګړي بيزي سره نور دی ګرمي ده دا ورته आवाज کوي چې راځه موږ سره خوراک سکاکو کا واورې نوجوانانو راځه موږ سره خوراک سکاکو کا هغه ځنه आवाज ور کوي انا صائم زما روزه ده وي غیر رمضان کې پدې ګرمۍ کې او پدې ګرځېدو را ګرځېدو کې سخت کار دی که آسان کار دی هغه روزه نیولې دا وایي چې ها پدې حالاتو پدې ګرمۍ کې پدې ګرځېدو را ګرځېدو کې دا روزه دی دا په امتحان کوي چې اوس به د تقوا پته ولګي امتحان پې کوي ورته وایي دا یو چیلۍ په موږ را خرڅه کا موږ به د هغې قیمت تاله درکو او موږ ځان له حلاله کو پخه به کو موږ به مخورو او ماښام کې روژه ماتي ټایم کې به ته مخورې نو ورته وایي چې حضرت داسې کار دی که نه دا زما نه دی دا زما د آقا او د مالک دی دا زما نه دی وایي دې ځای کې ستا آقا او مالک ستاسو ویني وایي که هغه مې نه ویني د هغې الله خو مې ویني که نه دومره په زړونو کې یره دومره په زړونو کې د الله یره چې مالک مې نشته د مالک خوشته که نه الله خوشته که نه اخو ونحن اقرب الیه من حبل الورید دی هغې نه خو پټېدی نشته زما عزتمندو دا د هغه خلکو په زړونو کې د الله یره دا هغه خلکو په زړونو کې نو دا نوجوان دی بزرګ له رالی چې حضرت د مرګ نه ډېر سخت یریږم د مرګ نه دا ورته څه وایي وایي څه پیسې مې سي مال در سره شته وایي او پیسې مې سي مال را سره شته وایي لاړ شه د الله په لاره کې هغه صدقه کا خرچ کا او نیک اعمال شروع کا تقوا پرهیزګاري دینداری دا شروع هغه نوجوان لاړې هغه پیسې راواخستې د الله په لاره کې خرچ کړ تقوا پرهیزګاري دینداری شروع کړه چې کله دینداری تقوا پرهیزګاري شروع کړه لږ وخت بعد راغی هغه بزرګ سره ملاقات وشو ته وایي څنګه چلې اوس هغه کیفیت شته وایي نه جي هغه کیفیت ختم شو اوس مې مرګ ته زړه کېږي چې مرګ راشي وایي دا څنګه چلې وایي اصل وجه دا وه چې تا سره مخکې بینک بیلنس پیسې او زما عزتمندو خزانه تا سره په دنیا کې وه اوس ته هغه پیسې راواخیستلې د الله په لاره کې دې خرچ کړي نیک اعمال دې شروع کړو دغه خزانه آخرت ته ټرانسفر شوه اوس تا چې کومه خزانه ده نو آخرت کې نه نو ستا زړه هغه طرف ته غواړي چې زه زر بس آخرت طرف ته لاړ شم قبر ته د الله نن زموږ زړونه په دنیا کې داسې پاخه لګېدلي والله زه ملایم صفای درته وایم زما سپینې خبرې لګي موږ د مرګ نه یریږو موږ مرګ ته تیار نه یو چې یا الله دا به څه کي قبر دی د قبر پیلنۍ شپه ده د الله په حضور کې حاضرېدل دي آیا زما دا ملاتوب به الله قبلوي نه به یې قبلوي دا بلا سختې خبرې ستا د حج به الله قبلوي دا روجې به الله قبلوي نه به قبلوي څه دپاره دې کړي دي عمل کول دا اسانه خبره ده بیا عمل کې اخلاص پیدا کول دا الله باندې قبلول اوس انسان څومره نیک اعمال کوي په یو سلام باندې څومره نیکۍ تا وګټلې لاره باندې
کېلې پوستکې پروت دی او کاڼې پروت دی سیټ ته دی کو یاره چا نقصان ونه شي داسې ده کنه په دې باندې الله تعالی نه کوي او دا سنبالول دي دا قبر ته حشر ته پولیس رات د الله نه پیزان بچ کول او زما عزتمندو جنت ته تلل نو نیکی کول آسان دي خدا نیکی سنبالول ډیر مشکل کار نو نن عزم کو ان شاء الله چې دا یو څو ورځې شپې پاتې دي ما تاسو ته ډیر بهترین مثال درکو چې زما محترمو یو سکول طالب نه کمزوري شوی غفلت شوی کنه چې کله د امتحان ورځ شپې را لنډ شي هغه شپه ورځ په ځان یو کی دا مثال تاسو ذهن ته کوس کې لګ په سوچ کې شپه ورځ په ځان یو کی هغه کمې کو تای ختم کی چې هغه زما عزتمندو مخکې ورځ شپو کې د دینه کم کمې کو تای په پړایانو کې په پیریډونو کې د دنه شوی هغه کمې کو تای په هر کتاب باندې دا نظر وساتي تکرار شروع کی مطالعه شروع کی چې په امتحان کې ناکام نشم نو ما تاسو ته ویلې چې الله جل جلاله بدوړو کې اختر په سحر باندې نتیجه راوباسي چا وګټله چا وبېلله چا د الله د پاره عبادت وکړو چا چې کم دی ډوک بوک کړی دی وخت ضایع کړی دی نو بیا هیڅ پته نه لګي چې بل رمضان پورې به مونږ او تاسو سره زندگی وفا وکړي که به ونه کړي نو دې وجې نه زما محترمو درخواست کوم کومو ملګرو سرسایه نه ادا کړي سرسایه ادا کړي زما عزتمندو کومو ملګرو په رمضان کې سره د روزې هغې زما عزتمندو بدنظرۍ کړي غیبت کړي غوږونو باندې اورېدل په سترګو باندې غلط ویل غلط کتل په خوله باندې غلط ویل په غوږونو باندې غلط اورېدل په لاسونو غلط نیول په خپو باندې غلط لل روزه به نیولې وه او زما عزتمندو پښمنۍ به وکړو د سحر مونځ به ونه کړو په دې رمضان کې پښمنۍ ته راپاڅېدې نو څومره وخت تر مونځه پورې اوسه پورې چېرته د تهجد مونځ ما ونه کړو دا وجه څه وه دا غفلت دغه غفلت به ختمو ان شاء الله زما عزتمندو یو څو ورځې زندگی ده والله العظیم بیا د مرګ نه بعد چې کومې خوشحالۍ سټارټ کېدو والا دي د هغې زه تاسو ته تصور هم نشم کولی عزم وکړي ټیک ده کنه ان شاء الله ټیک ده ان شاء الله په کورونو کې زنانه هم بیداره کړي خپل هم بیدار شي په خپله باندې پښمني ته په وخت راپاڅېدي کور والا ته م ووایه اول د کانا پینا د هغې نه مخکې چې کوم دی شابه اودس وکړي یو 2 رکعته د تهجد لمونځ وکړي هغې نه بعد کانا پینا بیا تیاره کړي په خپله باندې چې تر کومه پورې کانا پینا تیارېږي هغه پورې د الله د کلام تلاوت وکړه یا قرآن نه درځي دعا وکړه په دعا کې مشغوله شه خسته خبره ده دعا کې الله ته جړه فریاد چې په دې کې کانا پینا تیاره شوه پښمنۍ وکړه د هغې نه بعد چې کوم دی اذان به وشي سنت وکړه او ځان مضبوط ساته دغه ټایم کې د انسان په بدن باندې ناراستي راځي ځان مضبوط ساته چې د سهار مونځ مې جمع سره نه کړی که نه به وده کېږم دا یو قصد او یو زما عزتمندو ځان سره عزم وکړي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين